د وحدان صاحب دا مناظره په خپل ملګري مې اول تاخیر اوري. وحدان صاحب کله یو سټیشن بدلوي، کله بل سټیشن، خو د سره نه دی معلوم، کله په توسل ورځي، کله په استشفاء، هغې ته خو نه راځي. کله خضر صاحب دا ویلي، پلان کې دا ویلي، هغلته صحابو دفاع کوله، دغه ټوله قصې په دې باندې ډکه کړله. بیا د هغې نه پس هغه اقامې خبره بار 10 پېرې موږ د هغې وضاحت وکړو، صرف دجل نه کار اخلي. بیا د دې نه پس راځي وایي که ته غیر مقلد پیش کې غوسه نه ستا مشرانو کې استدلال کړه. زما مشرانو کوم ځای کې شیخ صفدرخان صفدر صاحبونه ځای په ځای د تایید دپاره نقل کوي. ته پې بېخي استدلال بنیاد ایږدي هغه چې دا سره ثابت نه دی، دا نه دی، دا نه دی، دا نه قرآن دی، نه حدیث دی، نه زموږ د مذهب کتاب دی. د تایید دپاره بېشکه د غیر مقلد په خلاف یې راوړه، د بل سره لپاره یې تایید کړه، خو استدلال بنیاد پې مه ږده، وابي کېږي، غیر مقلد کېږي مه دلته. بیا وایي د حق کې ځمکه نشته، ځمکې الفاظ پکې ما وښوده که ټایم بندی چې بیا یې درته وښیم. بیا فیض الباري ما ته ویل چې هغه د سره معتبره نه ده. بیا رشیدي ته راوړي دا نقول محفوظ د پنجبیرانو خلاف چې په قرآن کې خبر راغله، دې قرآن ته هم نعوذ بالله محفوظ نه وایي. دې کې به هم بیا هغه به چې لاسي بابا چې وفات شوی هغې قرآن کې هم غلطیانې دي، هغه په شیخ اشاعت والا یو کس ورباندې لیکل کړي، مونږ یې پیج نه راغستي وو. بیا دا خبره په تالیفات رشیدیه کې هم د مولوي صاحب یو 20 کتابونه مې د علماء دیوبند نور هم پیش، صرف دغه مې نه دی پیش کړی. بیا د دې نه پس دی راځي وایي ما ته وایي دې ګډوډ عبارت ټول پیش کړل. مولوي صاحب هغه عبارت بری خلک ګوري کړي، یو عبارت دلته صفایي کوو، مولوي صاحب ټیم اخلي کړي، یو عبارت کې ستا مدعا نشته دی. بیا ما ته وایي تا خو ګزاره کوله، دا نورو نه ګزاره حال ښکاري. مولوي صاحب ما ته هم تا و بلال کې ډېر فرق ښکارېدو، خو هغه در نن ختم کړو، ورک دې کړو. څنګه چې راغله موضوع څیز پته نه لګېده، دغسې ستا هم نه لګېدله. دې نه پس وایي احمد سعید صاحب وایي هغه ته پیش کړی، مونږ د جماعت نه ویستلی و. مولوي صاحب دی د دې بیادبیانو د وجې نه نه ویستی. خس کم جهان پاک کې لیکي مولانا احمد سعید خان کو کسی فقهی مسئلے میں اختلاف کی بنا پر نہیں بلکہ اشاعت التوحید پاکستان کی دستور سے انحراف کے جرم میں جماعت سے خارج کرنے کا پیش کله چې ستاره مشرانو توحید شروع کو. دویم وایي په بخاري خو پلان کې په راویانو جره کړې ده. په راوي جره کول جدا خبره ده، هغه امام بخاري ته کنجر وایي، نعوذ بالله. وایي کسی کنجر نه لیکي، ته په دې کې فرق نه شي کولی، کنځلې ورته کوي سره. دې نه پس راځي وایي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله بې سنده قول یې راوړ، چېرته مذهب د کتاب نه راواخله، په سند سره قول امام ابو حنیفه رحمه الله ذکر که مو مانګه انعام په دې کې در کوم. بیا هلته هم د طلب الحوایج الفاظ دي، طلب الحوایج موږ نه یو قایل، هلته د لرې نه الفاظ پکې دي، هغه هم دې پکې وخوړو. بیا په اخره کې د بخاري حدیث سره زنانه را نبي علیه صلات وسلام ته خطابت په خپل جومات کې کوه، دا ستا د خطابت ځای نه دی. دلته الحمدلله د علماء دیوبند د روحاني بچو مخې ته ناستي، هغه ورته د یو حاجت د طلب دپاره زنانه راغلې وه. ویل د الله رسوله که تاسو نه عمر فاروق ابوبکر صدیق ته راځه که زما به خلیفه اول به هغه وي، نو طلب د یو څیز ما تحت الاسباب هغه کول خو شرک نه دی، هغه کول خو جایز دی. نبي علیه صلات وسلام ورته ویل باندې پس هغې ته راشه، په هغې کې خو دا نه و که نه چې سره دعا خبره وه یا بل څه یو دنیایي حاجت خبره و، په دې باندې ختمه شوه. د دې نه پس په اول خو ما وویله چې زموږ یو روایت الحمدلله ضعیف نشته دی، ټول صحیح دي، خو 10 کتابونه هم په دغه راوړي دي، ټایم په دغه پرېږدم دا دا یک صرف یوه حواله والا جل 1 صفحه نمبر 713 کی لکھی اور فضائل و مناقب میں واقعی ضعیف احادیث لی جاتی ہے. دا مولوي صاحب در واخله ګڼې حوالې. بهرحال ما علماء دیوبند پیش کوله و کتابونه مې پیش کړي. احسن الفتاوی جل 4 صفحه نمبر 566 کې مدغه لیکي چې نبی علیہ السلام قبر مبارک ته به راشي او التبا فینبغي لمن ظلم نفسه ان یزور قبره ويستغفر الله عنده فيستغفر له الرسول. نبی علیہ السلام قبر خوا ته به راشي د شفاعت درخواست وکړي، نبی اسلام والله شفاعت وکړي. دا فضایل حج دی. مخکې مې د یوه حواله پیش کړې وایو مولوي صاحب دی وایي بیا به اور حضور کا وسیلہ پکڑے حضور وسلم سے شفاعت چاہیے کہ حضور وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ جب ان کے ذریعے شفاعت چاہی جائے تو حق جل شان قبول فرماوی. بیر دین پس پخپل سوئی فضائل حج والا ناظرین رسالہ صحیح روسیہ بھی درخواست کیا. شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ درخواست کی اگر اس مبارک وقت میں سیاکار کسی کو یاد آئی کہ سوک نبی علیہ السلام روزی مبارک کی طور غلی ویسے گناہگار ہوتا رہا. شیخ الحدیث سے وہی تو السلام علیکم یا رسول اللہ من زکریا بن یحییٰ الکاندہلوی یستشفع بک الی ربک. ورته دی وی شیخ زکریا صاحب د کاندہلوی سے بچے اگا پتا تا شفاعت درخواست کے عرض کر دے احسان ہوگا. آغا تبلیغیان امستا پر نسبان دی کافر دی اکابرین دیوبند دغه سی عبارت. دین پس راځو خیر الفتاوی چې ستاسو زما سند دی دی جلد نمبر 157 کې وایي حضرت وسلم کے روزہ اطہر پر حاضر ہو کر یہ عرض کرنا یا رسول اللہ وسلم میرے لیے دعائیں مغفرت فرمائی اور میرے شفاعت پر مدد اب بھی جائز اور مستحب ہے. وسم دا جائز اور مستحب دی. دا فتاوی دارالعلوم زکریا مفتی اعظم افریقہ فتاوی دارالعلوم زکریا صفحہ نمبر 501 500 کی لکھی
الجواب आन वसल्लम से इस्तिशफा और तसुल जायज़ है और उलमाए देवबंद इसके कायल है सरी सरी इबारत अदीन बस इख्तिलाफ उम्मत और सरात मुस्तकीम तो बरीलियत पे खिलाफ चल के सब 59 माते दगरा को वयर तको माता नूर ने बदल करे अल्हम्दुलिल्लाह से कम से साबित ते गमनम कम साबित न रहे दाग शिरकियात वेदा तो खिलाफ यम कुल कर मादा झंडा उच्च तकड़ी जरा इफरात तफरीत में पाकिया मा दे वही पे सफर नंबर 59 बांधी और आन वसल्लम के रोजा अक़दस पर हाजिर होकर सलात व सलाम पढ़ने और शफाअत की दरखास्त करने का मसला हमारी किताबों में लिखा है और ब्या वही उस उलमाए देवबंद उसे जायज़ बल्कि मुस्तहसन समझता है दा आपके मसालों और काहिल सफर नंबर 167 की लिखी और रोज़े अतर पर हाजिर होकर शफाअत ममनू नहीं वो कहा उम्मत ने ज़ियारत नबवी के आदाब में तहरीर फरमाया है संग जमाल सवाल जत फुक़हा अना पेश को दा ज़ुब्दतुल मनासिक है बाकी बात पदी को बस दा को महफूज हुई कि नहीं कदाम महफूज नहीं सफर नंबर 250 की दे लिखी और फिर हज़रत सल्लल्लाहु के वसीले से दुआ करो शफाअत चाहे या रसूलल्लाह अस्अलुका शफाअत व अतवस्सलु बिका इलल्लाह फी अन अमूत मुस्लिमन अला मिल्लतिका व सुन्नतिका मौलाना शमन गंगोई खबर ख्वात बवर्शी शफाअत दरखास्त को कि अल्लाह रसूल हमारे पर शफाअत सवाल होगा जिसस्ता पर दिन बांधी वफात शमा दगरंगे दा तहरीरात हदीस अमली के लिए दगरंगे मुझे कुरुश्तवी बाबा ए दर मौलाना हुसैन से कुरुश्तवी बाबा दुआड़ा शेख तोहिर से उस्तादान दी कि हदीस और कुरान सरद मुनक़ती के मुशरिक वर्ते हुए शेख तोहिर सब सनद खत्म को नऊज़ु बिल्लाह दरी काले सागर सागर पादिशवेरे दा मकालात उस्मानी जिल नंबर 2 सफर नंबर 253 में किमली की अल्लामा उस्मानी दे वही और तवस्सुल या तलब दुआ और शफाअत को हम हरगिज़ मना नहीं करते उलमाए देवबंद दे मना न कई सिर्फ पचबिरिया नहीं कई फतावा रहीमिया सफ़ा नंबर 155 फिर आनुसलम के वसीले से दुआ करे अपनी शफाअत चाहे और के ए अल्लाह के रसूल मैं आपसे सिफारिश की दरख्वास्त करता हूँ ए दा फतावा महमूदिया द उलमाए देवबंद मोतबर किताब सफ़ा 357 मुनीसिब तदी जिल नंबर 1 देम लिखी ए साहिब कब्र आप अल्लाह ताला से हमारी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए वह हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों पर हाजिर इस तरह दुआ की दरखास्त तो साबित है आम व मातों के इख्तिलाफ करे मा तो ये बताओ गैर यौला लिखे इस्लामशर तो साबित लिखे गैर यौला वो कौन से जायज़ हुई खुवर नवी खुद पाकी की तजाद संग साबित है मशुमान खबरी के अदीन पसर आजम मोनी सब चिकम आयतुन पेश कवला मोनी सब अवल मस्तास वक़ीदर इस्तिशफा शिरकिया क़ीदर ये वक़्त सबूत का दलाल दलील तरो से पूरे पेश न को बे दोम नंबर सुमर दलील चिता पेश ल पंदगे की गैरुल्लाह द इबादत जिक्र दे खबर द नबी अलैहि सलाम तौर और शफाअत दरखास्त को जिक्र खुशी जी शरम पर की रिश्ते सलोरम नंबर के पर दुनियावी जन के नबी अलैहि सलाम त दुआ और शफाअत दरखास्त को शिरक न हो द वफात नबात रोजी मुबारक त हाजिर पोक के शफाअत दरखास्त को वली शिरक दे खुसूसन च नबी अलैहि सलाम तम तम वजह हयात गणमा सलोरम नंबर पंजबिरान पखपल दग मुद्दा बांधी इस किस्म दलील अक़लिया नकली नलरी पखपल नाकिस अकल पर बुनियाद बांधी इबारत की डुडवाले कई खपल मशरान किताबों की तजादात साबिगला तो उलमाए देवबंद किताबों फुक़हाए अहनाफ कुरान अहदीस सहाबत ताबीन अवल द मुस्तहब तारीफ गिरा पागी के मोन खतलो दागे न बस मुनि सब अइमे मुझ दा टूल मुंग अल्हम्दुलिल्लाह पेश लला स्ता सर पे यौ बांधिन दलील पद आखिर के दर तबिया वायमा दा प्रिय शेख सफदर से दली के लिए शेख सफदर से किताब खुद तमा दरू खुद कना वाज़ी अल्फाज की तो उलमाए देवबंद मसलक इजमाई लिखले दे उस द पे खिलाफ द यो इबारत रख ली दगर इस्तिलाल के दा खालिस द जल नकार ना खली जो सड़े पाकिस्तान दी रिसाले लिखी तर आगे किताब रख ली दगर इबारत पर दगर किताब ताकीदे पे खिलाफ दगर इस्तिलाल के दा खालिस द जल न दे बहरहाल बिहार आजम मौलवी साहब मां कुरान पेश को मां हदीस मुबारक के पेश ला मां द सहाबा किराम अमल पेश को द अली रजी अल्लाह तआला और द उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला द सहाबा किराम इजमा में बाकी बंद पेश ला दा कोई ताईद में पेश को अदीन पस ताबीन तब ताबीन उतरालम इमाम मालिक मुनाजरा में पेश ला रहमहुल्लाह बिया में दागिन पस में 500 उलमा अहनाफ आलमगीरी बे दागी सर लस फुक़हा अहनाफ बे रदे सर उलमा देवबंद 16 हवाला जात में पेश ला ए मौलवी सब स्टार कुरन पेश ला तात जमा चैलेंज दे यो किताब मुसल्लम यो किताब चागली के लिए खबर ख्वातरात लल द शफाअत दरखास्त केवल दा शिरक दे ए नूर प्रेक द उलमा देवबंद के मुसल्लम हजरत दक से वाज़ी अल्फाज के वो खैसंग जमा खुद दा उलमा अहनाफ ने वो खये दक से वाज़ी अल्फाज की दा मुनाजरा बखलौरी कला वसीले लजी कला वही खजीर से को साहब दिफा बगजी केवल सुख बसबा तरफा से बचर अंबिया किराम दिफा को मन कुरान मजीद पे तुर मन उस बिल्ला जरा शुरू की करना आगे मुनासिब तावील कई
ته چې بخاري په حدیث باندې کوم څه د وجه نه کې هغه منیر شاکر ستاره ګروپ لګیاو هغه په دې باندې جرح کوله و یاره په بخاري کې د نبی صلی الله علیه وسلم لپاره هغه خودکشي نعوذ بالله ثابت کړه روایت بغیر تعویل نه منم دغه څه قسمه نو قران مجید کې خو لعلک باخع النفس قال الله يكون بیا بر دې ته تعویل نه کې قران باندې بچ راکې نعوذ بالله یا تبتغي مرضات دا ټول لیکل په دغه څه باندې تاسو دغه انداز در انکاری حدیث اور باندې رواني الله دې درته هدایت وکړي په اخر کې درته وې مولوی صاحب قران میں درته پیش کوې مړه چل ول مکوا حدیث میں درته پیش کو وې مړه صحیحین میں درته پیش الله دریم نمبر د تابعین تبع علماء دیوبند فقها یہ ټول کې پیش کوم مولوی صاحب یو وې مړه انکار مکو عزت پرېږدي دا خبره کوم جی چې تا چې کم حواله جات د علماو پیش کړل دا زما سره دل کا سرور دی دا ستا د مشر د شیخ سرفراز صدر صاحب کتاب دی دی کې دی لیکي دی وی خبره واحد چې د بزرګانو هغه ما پیش کو ضعیف وي په اعمالو کې معتبر دی اعمال نه خبره د عقیده ده مسله دی د عقیده ده دی کې دی سوی خبره واحد اگر چې کسی خبر واحد اگرچہ کیسی صحیح کیوں نہ ہو اس بات عقیدہ کے لیے ناکافی ہے دا عقیدے دا پارا کافی نہ دے خبر واحد بیا لکھی ہوئی خبر واحد صحیح سے عمل تو ثابت ہو سکتا ہے لیکن علم عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا اور قرآن کریم کے مقابلے میں خبر واحد کا پیش کرنا تو بالکل ناجائز ہے زپدی کی خبر نہ کم خود خبر صرف دا کم عمل جدا شے دے عقیدت بالکل ثابت ہی گی نا صحیح او دا خو ضعیف دی پیش کو دل لگی بیا دا نور علماء اقوال پیش کے دا آنکھوں کے ٹنڈک دا استاد مشر کتاب دے جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ عقائد کا اس بات صحیح حدیث سے بھی درست نہیں جبکہ وہ خبر واحد ہو مولی صاحب کم از کم دا مشران عبارات خودی گورا لگ صبر یو منٹ دا غین باز دا خبر کم چی دا گورا دا استابل مشر دے دق کتاب کی لکی سماع الموتا کی اور حجت قول و فعل مشایخ سے نہیں ہوتی حجت چې دی هغه به د اقوال او د افعال او د مشایخو نه نه بلکې قول و فعل شارع علیه السلام او اقوال مجتهدین سے ہوگی بزرګانو ته خو د خپل د مشر د کتابونو نه خبر یو منټ دی هو ګوره جی دا ګل دسته توحید دا سلورم کتاب ساده مشر پیش کوم دی کی سلی کی ګوره جی بریلی مولا ته سوئی وی بزرگانو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کسی دوسری کا قول ہم پر واجب نہیں وہ خبر پوچھے بیا سوئی استدلال صرف قرآن کریم اور صحیح حدیث پر بند ہوگی استدلال چکی دا قرآن نہ بلکہ دا صحیح حدیث نہ مادر طویل ټول مناظره دي تمامي مسلمانان واوري دا یو لفظ دی د قرآن په یو آیت کې وخی دا یو لفظ دی یو حدیث کې وخی دا یو لفظ دی د صحابي په یو قول کې وخی چې اغه دا فرمایلی د نبی صلی الله علیه وسلم قبر خواله لاړ شه او اغه ته د استشفاء درخواست وکا زما بستا په لاس باندې بیعتی زبستا غلام او نوکر يم کدا درته قرآن حدیث کې دا څه وګوره بل خبر ده ماته چې تا د شرک حق دغه لګولې و دعوه دې کړې و هغه ثابت نه کما در تویلیو زم منکرم په درجه د قضیه حملیه صالبه کې او بیا مې در تویلیو چې زه په طریق په دغه چې په جواب د دوام د دایمي مطلقي کې زه حکم په مطلقي عامل لګوم بیا مې تویلی یا په وختي مطلقي سره پای کې زما قول دا بزرګانو چې محمول موضوع ثابت نه ده استشفاء عند قبر النبي استشفاء محمول او نبی چې دا موضوع صلی الله علیه وسلم عند قبر النبی دا مقید په دې قید باندې دا محمول موضوع ثابت نه ده دا خبره مې کړې و او تار تم ثابت نه کړه او ما چې کوم په معارضه کې درته نصوص پیش کړل دا غینه خ ثابت شو دي کې دی وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې اغي بارک هغه زنانه وي کچرتا نبی صلی الله علیه وسلم ته نبی صلی الله علیه وسلم هغه دغه ته بیبي ته دا فرمایل کچرتا تراغلی او زنه من ابو بکر لبراشي نو اوس بزرګانو دې کې د خبره ګول مول کړ دینه دا خبره ثابت شوه چې ته په دې کتاب کې دا وې چې د اقامې سوال ته کولای شو نو زم دا خبره سوال ته خزله پکارو کنه پکار د اقامې سوال ته کولای شي دا سوال خزله قبر خواږي پکارو او دا خزې د عقیده نه استاد شیخ عزیز الرحمن صاحب د عقیده دا او د الله نبی قول په دې باندې دلیل هغه ورته کزر تراغله زنه ما ابو بکر لبلاړ شي زما دا مضبوط دلیل بل خبره دا زما سره پتا و عزیزی دې کې دې سلی کې ګوره و انبیاء اور اولیاء کرام و شهدا و صالحین وہی بیا لکھی بعد وفات کی اس طور سے استمداد درست نہیں بآخر کے لیے کہ میرے حاجت روائی کے لیے آپ عرض کرے اور میرے سفارش کرے میرے لیے دعا کرے آخر کی سلی کی جو گور دد قول نے صرف مین پوائنٹ دیتا ہے استمداد اموات سے بلا شبہ بدعت ہے بدی طریقہ باندې او تا ګوره استمداد تا مقسم ګرځولې او بیا چې د استشفاء دی ولا قسم ګرځول توسل دی ولا قسم ګرځولې نو ګویا چې دا ستا اقسام په دې کې بخپل رد
بیا دې سلی ګوره وا قبر کے پاس استمداد کی جائے یا غائبانہ گورا صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے زمانے میں یہ امر نہ تھا بس دق خبر ما کولا ما ویلو چې دا معمول موضوع ثابت نه ده د قران نه درته مخودو د احادیث نه درته مخودو د صحابه کرام د اثر نه مخودو د اقوال د علماو نه مخودو او ته ما چې کوم احادیث پیش کړیو ګوره تا یو د بلال ابن حارث مزنی واقعیا پیش کړی ما ستا شیخ ورته ویلی ضعیف ده ستا بل شیخ ورته د استاد ورته ویلی د دې کې یو راوی د پاغي باندې اجماع له ضعف شوی ده دا خبره مې درته کړې بیا ته یو ځای کې ما دا وی چې دغه حدیث دی متواتر دی متواتر خو زه ته وایم کدا مراد ثابت کو هم یو خبره بداو کوم ساجي زما سره آیت النبی مناظره وا پای کې چې کم حدیث ما چې کم د مسلم شریف نه پیش کړو اغه ته چې مفتی تقی عثماني صاحب دانګي مفتی شفیع صاحب شیخ ادریس کاندهلوی صاحب متواتر ویل ته پای باندې جرح کړو د قانون صرف تعالی دی او دا قانون به چې صرف بزرګانو د متواتر باندې جرح نه کول دا به صرف ستا په حدیث باندې نه په نور باندې خو تاسو جرح کوي او بیا احمد سعید صاحب هغه را مخې ته کړه وایي جی هغه څه ویلو چې بزرګانو دې زمونږ د دستور نه مخازمون دستور دا چې حدیث نه به انکار نه کوي چې چا خو دې خو کړي مونږ وستلی او کدي سین استاد شیخ بچي شیخ سرفراز صدر سے بچي هم په دې سیس کې اخوتل دي خو پاغي ځتانه بدناو بل خبره دا ما درته دا وی چې ستا مشر چې په بخاری باندې رد بدو وای چې شیخ الاسلام دی مناظر اسلام دی امام اهل سنت دی او زماغه چې ورته خبرو کې وای چې دا منکر حدیث دی نو دا اوس کوم انصاف دی اوس به موږ څه وایو خجی دا زما سره ګوره د نعمان الوسی صاحب نه حنفي عالم نه پیش کوم جلاء العینین دی په دې کې سلی کې بزرګانو وای د نبی صلی الله علیه وسلم قبر تتلل او دا غینه چې توسل غوښته لم یشرع لامته دا نبی صلی الله علیه وسلم د خپل امت د پاره نه دی مشروع کړي دو درې حوالی به دي ولا شرع لامتي اذا كان لاحدهم حاجه ان يقصد قبر نبي صالح فيدعو لنفسه ظانا ان الدعاء عند قبره اجابه فدي باندې صراحه ردی کو صراحه صاحب دي قول باندې او ولا شرع لامتي ان يتوسلوا الى الله بذات ميت اصلا او باخر کې لیکي وشفاعته نو تاسو خو بزرګانو د شفاعت د توسل قسم منئ نو په خپل چې توسل رد شو شفاعت هم رد شو صبر یو منټ دا لک صبر وکړئ دلته ګلدستې توحید دا ګوره دا ګلدستې توحید د استاد مشر د شیخ سرفراز صفدر صاحب کتاب دی دا وګوره جی دا آیت رواخلی ګوره والذین اتخذوا من دون الله اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى تعویل خطابت پکې کومنګ هر ځای کو چې کم ځای مقرازی التب سور به پکې مناوو ان شاء الله العزیز وګوره دا ګیره د استاد شیخ کتاب دی سلی ګوره ان آیات سے معلوم ہوا کہ مشرکین جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے یا ان کو پکارتے تھے آواز بے کو ان کو نہ مستقل سمجھتے تھے اور نہ خدا دقت طریقہ بس معلوم ہوتا کہ یہ ثابت ہے بلکہ ان کو خدا تعالی کے لیے تقرب کا ذریعہ واسطہ سمجھتے تھے کہ ہمارے کام اور ہمارے حاجت خدا تعالی کے پاس پیش کریں اق خبر کم چتا بیان والا اور ہماری سفارشیں کرتے ہیں لاندی سلی کی بزرگان ہے پہلے آیت کے آخر میں عما یشرکون میں اس کو صاف شرک سے تعبیر کیا ہے د استاد مشر د کتاب نه خبره پیش کړه زه شیخ سرفراز صفدر صاحب منم زه د دې وجه نه منم چې دا د شیخ حسین علي صاحب شاګرد او په دې شرکیاتو باندې او په بعضې مشرکانو به رد کوو خو دا خبره تعالی منل غواړي زه منم په کار ده چې ته یې ومنې بله خبره دا ده حدیث نور نه وي بس خبره دا وه چې تا چې کوم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله دا آیت دی پیش کو ما درته ویلو که دا آیت عام منی ورپسې آیت به عام منی طالبات المقدم مثل دغه جواب رانغه بیا مې درته ویلو ان الذين ينادونك من وراء الحجرات دا آیت به عام منی که دا آیت عام نه منی طالبات المقدم مثل د دې جواب نو راغله بیا چې تا کوم د امام مالک دغه دی پیش کړ په هغه باندې د ما یو سند باندې جرح وکړه دغه صحیح جواب نه دی راغله بیا چې د بزرګانو ته چې کوم د بلال ابن حارث مزنی واقعه پیش کړ په هغه کې زه د خپل د جانب سنوم ستا مشرانو په رد کړي ستا شیخ سرفراز صفدر صاحب ستا شیخ حسین علي صاحب هغه باندې رد کړل ما اق خبر صرف را نقل کړي زبان میری ہے بات ان کی او پاد شو د شرک پتوي هغه د مشرانو نقل کړي ما یو د اشاعتی عالم نه دي نقل کړي او ما تا د ستا د مشرانو عباراتو خودل چاغي دي تشرک ویل غصب داویم دا پتا ورکان اسلام د پدې کې لیکي و اما دعاء الانسان لنفسه عند القبر د نبی سلام قبر ختم عند القبر پدې کې سلی کې وای بزرګانو پدې باندې چې دی وای اذا قصده الانسان فهو من البدع ايضا واذا بدعت نه ده الا اذا ورد به النص مگر هله چې کله په النص راغله او واذ لم يرد به النص پدې باندې خو نص نه راغله ولم تاتي به السنه نبي د حدیث نه ټکی راغله نو بزرګانو چې دا نه راغله نبی لیکي يكون تخصيص بدعه قبر خاطر تل د دې دا قسم تخصیص کول دا بدعت او لاندې بیا دغه خالص عند قبر النبي لیکل دي
دا بزرګانو دا زما سراسن الفتاوا ده په دې کې د لیکي بزرګانو چې یو سړی عقیده د شرک شو جو مشرک हो और उनके عقائد شرک हो इसके पीछे नमाज مکروه تحریمی है دا په دې کې هم لیکلي دي ابو بزرګانو دا یاد ساته دا فتاوا پریده په دې کې مفتی فرید صاحب لیکي مشرک پس اقتدا باطل ده کله هر مکتب فکر سره تعلق ساتي بیا په دې فتاوا دارالعلوم دیوبند کې دی لیکي بزرګانو ایسے شخص کو امام بنانا حرام है और نماز उसके पीछे مکروه تحریم ہے جو مشرک हो نو بزرګانو زدا نه زستازو بشان خو نه کوم زدا ویم چې ستا کم شاګردان او ملګری او کم ملګری داسې چې هغه معتدلي چې د علماء دیوبند په لمن باندې داغ ونه لګي د دې خبرو نه دی رجوع کی چې هغه نه بدنامي علماء دیوبند نه بدنامي بسم الله الرحمن الرحیم زمون خیال دا چې وحدان صاحب په داخلي ټرن کې چرته قرآن یا حدیث نه دغه یو دلیل پیش کی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارک تورتل قبر مبارک ته د زیارت په وخت کې درخواست کول دا شرک دی خو تر اوسه پورې پیش نه کړله خلط مل بحث ټول د اول نه تر اخره پورې تاسو واورېدو اورئ به ان شاء الله اخره کې یو خبره وکړله وې خبره واحد که څومره هم صحیح نه وي خدا پاکیده کې نشي پیش کېدی الان کې اول نمبر کې مونږ دا خبره واضح کړله چې خبره د استحباب د مولوي صاحب مونږ دعوه کړې ده د استحباب د چې دا خبره مستحب مستحسن ده ضروري نه ده دویم نمبر بعضې روایت پاک کې ما هغه پیش کړل چې هغه متواترات کې مخکې حضرت نبي صلی الله علیه وسلم مناظره کې د محدثینو نه 15 حوالې ما پاکې پیش کړي دویم نمبر دی راوړو راغې ما ته دلیل به قول د شاري وي د چا اقوال به نه وي نو ما اول نمبر قرآن پیش کړو بیا مې رضان نه ستا په شان تفسیر ونه کو تا ته ما ویلو چې یو مفسر راواخله چې د ایت نه د استدلال کړی چېرې د قبر خواته ورتلل د شفاعت درخواست کول لا شرک دی تا روانه غوښتو د خپل ذهني اختراع دی وکړله د خوارجو په شانتي دویم نمبر اقوال خو تر علي د اول نه تر اخره پورې د ټول اقوال پیش کړل ما الحمدلله قرآن احادیث فقها علماء دیوبند ما ټول پیش کړل الحمدلله زه اکابرم منم فقها منم قرآن حدیث هم منم دریم نمبر ما ته وی یو قول پیش کا چې پای کې دای چې قور لورشه ما قرآن احادیث خو پیش کړله کستانه ير شوی در امام مالک رحم الله مناظره مې پیش کړله ورته ویل واستشفع به یشفعه الله پر رسول الله قبر ته ورشه شفاعت درخواست وکړه طالب د الله نه سفارش وکړي به د علماء دیوبند دا ټول فقها ما پیش کړله چې هغه قبر ته بیا ورشه شفاعت درخواست په دې الفاظ سره وکړي او چې وسترنه هغه نه اوري ز څه وکما توجه نه کړي سره دریم نمبر پر دین پس راغی هغه ویره بخاری کې دا او ازاروی صبرتل چې خامد هغه کې دا نشته چې ته زما اقامه صحیح کوي کې داري چې ورسره شفاعت درخواست وکړه د رسول الله سم په وسیله سره دعا وکړه ټول مطلبونه کې دي شي په زور د یو لوی ولی الله د یو معتبر عالم د قول غلط مطلب ته ولي اخلي او د بخاری شریف په حواله سره مونږ ویله چې هغه یو دنیوي حاجت د پاره راغلی و ورته ویل زمانه وروسته خلیفہ داده د تراشه دوړو کې تضاد نشته او ستا مسله مشرانم دا ویلي کاملین کی روح کا عالم عنصری میں کبھی دے وہی خلاصے ایسے خرقیات معجزات و کرامات سے حجت پڑھنا صحیح نہیں ایسے واقعات پیش کرنا اپنی کم فہمی کی دلیل ہے دا جل 176 نه دا یک ستا مشر وای دا ضروري سره مولا او دغه قسم واقعیات د دینه پس د وشاب عبد الله صاحب لیکلي استمداد د اموات نو استمداد کې زمونږ باس نشته مونږ غدلته استمداد نه مدد غوښتل نه دي د الله نه مدد غوښتل دي رسول الله توسل فعلی په ژوند کې تم قائل وي شپږم نمبر راغی بلال بن حارث المزنی رضی الله تعالی عنہ حدیث ضعیف دی اول خو ما د سند په یو راوی باندې باسو کو بخاری نه می خو دلته موجود دي بیا دا غینه پس ته په دې باندې رزو حکم لګي داستا سینزوری دا دویم نمبر دک حدیث دا ګور البدايه جل 458 میں وخت ما پیشلو دی وای چې باسناد صحیح په سند صحیح سره فتح الباری لکی ورواه ابن ابي شيبه باسناد صحیح په صحیح سند سره نبی حواله نه صرف تا حدیث ته صحیح پوهه زم چې تصحیح کړی دا وفاء الوفا جل 427 دغه رنګ شفاء السقام 300 لس محدثین په داسې کې ز پیش کولم چې چاغوي وي صحیح دي لہذا پزور یو حدیث مزویب کو که زویب شیم مولوی صاحب ته تما ویلا محدثین په دې متفق دي چې په استحباب اگر زویب په حدیثونو ثابت دي اگر چې ما صحیح پیش دا مثلا دا یو واخلا کتاب الاذکار حدیث په نمبر 6 کې لیکي وذالک علامه سبی جماعت من العلم فی جواز ایراد الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب والمواعظ والارشاد وعامه الاذكار وعدد في هذا الباب فدي دا مې نه دی ویل چې اول ځل مې ویل بالکل مې اول ځل ویل
بالکل مې اول ځل دغه سي تقریبا د ندای حق والم بشره لزم محدثین نز دغه خوده شمه د دینه پس راځو وای ما نعبدهم الا ليقربونا الى زلفا مولوی ما نعبدهم الت التسریم موجود دی به عبادت کوو د خپل معبودانو د سره پاره ویل چې الله تم نږدې کی ما در تلاول په داوه کې واضح کړه چې غیر الله عبادت چې په ست طریقې سره په کومه درجه کې دا به شرک ګړو البته که یو ژوندۍ بزرګ تر شغې ته مال لپاره د دعا درخواست وکړه الله تعالی ته دعا دا خو تم کې کنه خپل بزرګانو تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم تراتل هغه پیش کول هغه وست بیا امام مالک رحم الله په سند کې ما باسو نو باقي د اعتراض نه کړه کې اعتراض وسم کولای شوی ک ان شاء الله زبدي ذکر ته جواب درکو بیا په اخره کې وای په مشرک پس مونږ مکروه تحریمي د ډیر هغه په حسن فتاو باندې هم دروغ ویله چې هغه چې مشرک بس حسن فتاو ولا دغه سره جهالت خبرې نه کوي بیا مونږ چې په اخره کې درته بیا دعوت درکوم مسله د قران نه ثابت د حدیثونو ثابت د تابع سلفونو ثابت د الحمدلله دغه نه پس د فقهای احناف نه ثابت بیا دغه نه پس اکابرین دیوبند نه ثابت سلور مذاهبونو ثابت نو جهل مکوا د ټولو طریقې لیکل د ټولو ته مشرکان څوک نه وي الحمدلله او ما وم ویل چې دا مونږ مستحب ګڼو ضروري نه ګڼو که چا ونه کړه پاغي ملامتیا نشته الله رب الجلال دې موږ ته په خپل عقیده نظریه باندې مضبوطیار نصیب کی اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار پروردگار زموږ د ټولو ناراض ته خاموش شاله زموږ ناراضي شه پروردگار زموږ د مناظره د خیر ذریعہ وګرځوه الله د خلکو لپاره د هدایت ذریعہ وګرځوه رب ذوالجلال مونږ ټول تر حق ملګرتیا را نصیب الله مونږ ټول تر قران حدیث د خپل اکابر او احناف او علماء دیوبند کامل اعتبار نصیب الله مونږ دغه سم کو چې مونږ د خوارج او د نور خلکو په لار باندې راړ شو پروردگار زمونږ نه ناسته خپل رضا ذریعہ وګرځوه خلکو لپاره د خیر ذریعہ وګرځوه واخر دعوانا الحمدلله